راځو دې ته چې یوه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دغه د ښځې او خاوند د والدینو اړیکې د یو بل سره دا په ماشوم باندې اغیزه لري که نه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بې له شک او شبهې نه د والدینو کومې کړنې او تصرفات دا د ماشومانو په تربیه باندې مستقیما اغیزې لري، ډېر تاثیر کوي. یوه ډېره ناشنا ټوکه رایاد شوه، یوه خبره که نه، یو ماشوم و یو باغ ته تللی و، نو پردي باغ ته اوښتی و، ونه کې ختلی و، د مڼې راشکولی که نه، نو دا د باغ مالک پسې راغلی و، نو سخت ورته په قهر شوی و چې والله که دې پرېږدم که نه او پلار دې د باندې خبرومه. نو دا ماشوم ورته ویلي پلار خو مې بله ونه کې ناسته که نه. نو دا پلار چې په دا رقم حال باندې وي که نه، زوی هېڅ وخت کې نه اصلاح کېږي. پلار باید اول خپل ځان اصلاح کړي. که غواړي چې د ده ماشومان په آینده کې اصلاح شي که نه، دی باید اول خپل ځان ته وګوري. اوس متاسفانه چې نن سبا اکثره والدین دا له خپل اولاد نه دا تقاضا کوي او دا خوښوي چې زموږ ماشومان دې نه بدې خبرې وکړي، نه دې چېرته جنګونه وکړي، نه دې چېرته کنځا وکړي، او نه دې هم دوی چا سره جنګونه وکړي. دوی په خپله باندې هغه کوي. دوی له ماشومانو نه دا خوښوي چې ماشوم دې په مسجد کې ولاړ دوی خپله مسجد ته نه ځي. دوی له ماشوم نه خوښوي چې ماشوم دې ګناه ونه کړي، دوی په خپله باندې ګناهونه کوي. نو ای پلاره، ای مورې، کله چې ته په خپله باندې اصلاح نه یې په کور کې، هر وخت ستاسو په منځ کې جنګونه او هر وخت ستاسو په منځ کې کنځاوې، بې احترامي موجوده وي، نو سبا څنګه ته تقاضا کوي چې دغه ماشومان دې سبا ته ستاسو عزت وکړي؟ دا هېڅکله هم ممکن نه ده. صحیح ده؟ د ماشوم لپاره اولنۍ مدرسه هغه دغه والدین دي. دا ماشوم چې څه شی ګوري او څه شی اوري سمدستي هغه یادوي. صحیح شوه؟ د دې خپلو پلار و مور نه دوی دومره یو څه یادوي چې هغه بل هېڅ چا نه هم نه یادوي. اول کې مور و پلار ته ګوري چې دوی څه کوي، او هر کار چې دوی کوي د ماشوم دغه ښه ښکارېږي. هر کار چې دوی کوي هغه که صحیح وي او که غلط وي. صحیح شوه؟ د دې وجې نه بعضې ماشومان چې کله لږ غټ شي که نه، یو ویښتې نه راغلی که نه، او به سمدستي پسې پاکي راخیستې هغه ختم کړی، ولې چې هغه پلار یې لیدلی که نه، پلار یې لیدلی چې هره ورځ هغه پې کر دا شروع وي او د هغه ختموي، نو دی هم درته خوند ورکوي چې دا هم یو کار ده. هغه پلار چې هغه په کور کې مثلا لمونځ کوي، دا ماشوم ته هېڅ هم نه دي ښودلی، خو دا ماشوم راځي د په خوا کې درېږي، هسې هغه حرکتونه کوي که نه، تر څو پورې چې دوی سلام نه وي ګرځولی هغه هم نه ګرځوي، هېڅ هم نه زده، ولې چې پلار یې لیدلی، ولې چې مور یې لیدلی. نو د ماشوم لپاره اولنۍ مدرسه، اولنۍ ښوونځی هغه دا مور پلار ده، خپله کورنۍ ده. باور په الله وکړئ دغه والدین که چېرته اصلاح وي، نو بې له شک او شبهې نه دغه ماشومان به هم اصلاح راځي، بیخي به اصلاح راځي انشاءالله، او د دوی تربیه به ډېره اسانه کېږي. ډېر خلک ماشومان مکتب ته یا مدرسې ته یا مسجد ته ولیږي، بس وایي ځالته اصلاح کېږي، هلته چې هر څه کوي هماغه خبرې به دوی زده کړي. دوی سره اصلا د ماشومانو فکر په کور کې نشته. حال دا چې دا ماشومان ډېره برخه د ژوند هغه په کور کې تېروي. صحیح ده؟ ښوونځي ته یو څو ساعتو لپاره ځي، مسجد ته یو څو ساعتو لپاره ځي، ملګرو سره دوی یو څو ساعتو، لیکن اکثره ژوند د دوی برخه هغه دوی په خپل کور کې تېروي. نو چې کله کور کې اصلاح وي، خپله مور و پلار په صحیح طریقه باندې روان وي، په اخلاقو باندې ژوند کوي، نو دغه ماشوم نه هم یو با اخلاقه یو مهذب انسان جوړیږي. او دغه ماشوم کله چې د مور و پلار په خپل منځ کې درناوی ویني، باور وکړئ دغه ماشوم هم په خپله باندې یو محترم انسان له دې نه جوړیږي او د هر چا درناوی په نظر کې نیسي. لیکن کله چې مور ګوري پلار سپکوي، پلار ګوري چې مور سپکوي، دی هم د بل چا په عزت باندې بیا سبا صرفه نه کوي. صحیح شوه؟ ځکه دی اصلا د عزت او د احترام په قدر باندې نه ده پوه شوی.